مہر حق د ښځې دی، نه د پلار دی نه د بل ولي دی، بلکې مہر حق د چا دی؟ د ښځې حق دی. څنګه؟ مہر عوض دی او د دې معوض چې د عوض د څه په عوض کې دی هغه تسلیم کوي منکوحه. نو عوض به حقدار هم څوک شوه؟ منکوحه شوه. نو مہر به څوک کوي؟ منکوحه باندې. نه د خاوند حق دی، نه د پلار حق دی، نه د مور حق دی. او دا حق منسوسی دی. ګوره دا هم په حقوق العباد کې راځي او دا په نص باندې ثابت دی. قرآن عظیم الشان کی راضی قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. اللہ وی زه پوهیما پسو په هغه مہر باندې چې ما مقرر کړی دی. علیہم کی ضمیر د مذکر دی پا خاوندانو باندې. ازواج جمع د زوج ده او زوج جوړې ته ویلی شي اطلاق په نارینه زنانه دواړو کې. دا خو د ډېر وضاحت لپاره زوج او زوجه وایي. پوه شوې؟ ورنه زوج اطلاق په دواړو باندې کېږي، لکه د ولد اطلاق چې په دواړو کې. نو علیہم فی ازواجہم بیا په ازواج نه رستو ضمیر مجرور متصل دا راجع د خاوندانو ته، او ازواج جمع د زوج د دې نه مراد منکوحی دي. نو چې الله جل وعلا شانو فرمایي چې زه لګېدلی ما او د منکوحو مہر دا می په ناکحینو باندې مقرر کړی دی، نو مہر منسوخ شو که نه؟ منسوخ شو. فی ازواجهم چې راغی نو د چا دپاره دا حق ثابت شو؟ د ښځې دپاره. او په چا باندې لازم شو؟ په ناکحینو باندې. نو دا مہر نه دی، دا د دې الګ په پلار نشته، دا الګ په رور او په خاندان نشته. چوخان ساتي نو دروازې به دنګې ساتي. دا نوجوان چې وي ما له واده وکړي او زه نکاح کومه نو مہر دې پیدا کړي، مہر به ورله پلار ورکوي. دا ګوره د دې پلار د دې بچي سره احسان دی، دا تبرع ده. خو پلار مشفق دی، نو په خپله سپوره خوري او زوی له غوړه ورکوي بچو له. په خپله ځان له اختر له جامې نه اخلي او بچو له نه وي اخلي. وایي زه به په دې کې تېر کړم. د دې مشفقیت په بنیاد باندې پلار ټوله خرچه د واده برداشت. اولاد ځینې ځینې پکې لیدلي پلار یې جمدی ځینې مال یې خپلې سره پلار یې جمدی دی او مال د پلار په مال کې خپله میلو ستا د څه شي سره؟ ستا د څه سره؟ نرشه د پلار په شانتې وګټه، پیدا کا، خواري وکړه، نو بس بیا هغه ستا مال دی، هغه ستا حق دی. نو پلار یې جمدي دی وي زما د پلار په مال چې څو لګي دا مال راکړي. او چې وفات شي نو بیا
شریعت په خپل تقسیم کړی بیا ته مه غواړه بیا به تعالی درکوي بیا ته د ځانه خبرم نه یې او ستا حق شریعت محفوظ کړی نو په هغه وخت کې که ته مطالبه کړې نو بیا وکړه نو دا مهر په چا دی په زوج ولې معوش چا ته تسلیمیږي زوج ته نو عوض به څوک ورکوي زوج به ورکوي نو قرآن کې الله فرماید قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم نو مهر مقرر او دا حق د چا دی د زنانه حق دا به وروسته بیا په عرف کې راشي د معجل او د مؤجل مهر دا ځان مستقله مسله ده و په دې عرف کې یو کار کېږي په ځینو ځایونو کې ډېر ځایونه دي ډېر کارونه پکې کېږي د ډېرو نه مونږ ناخبره یو ګوره مونږ دا قادیانان یادو که نه پر ابوه کې دي او قادیانان دي او په پلاني ځای کې وکړه زه په عمره کې ومه د بلوچستان یو دوه کسان را سره حیران شوم چې یې راته خبره وکړه ما ته ویل زمونږ په علاقه کې یو ځای دی او پای کې یو قوم دی هغې ته ذکري قوم وایي ذکري او د هغې هغه قائد چې و که نه هغه د پنجاب نو هغې ځان د یو ځای یو علاقه ده نو په هغې کې یو بس یو کوټه یې جوړه کړې ده لکه ذوالخلصه چې وه نو د هغې نه طواف کړي خو په بربنډه کې په بلوچستان او دغه قوم ته ذکري قوم وایي نو هغه پنجابي د هغې پیغمبر و 2 نمبر که هغه به هغه ځان ته پیغمبر وي او دی امتیان بربند پیغمبر او بربند امتیان نو پیغمبر خو ډېر لوی هستی ده د الله پیغام راوړونکی دی او خو بل ته په ستر باندې او بل ته په حجاب باندې او بل ته په حیا باندې او بل ته په پرده باندې احکامات جاری کوي دا خو یې پیغمبر نه او که تاسو خیال کړئ نو د موضوعي حدیث ته هم حدیث نو مخلي که نه وي دا حدیث موضوعي دی نو چې موضوع شو نو حدیث ته کمی شو و منګړت خبره شوه که نه نو چې بربند طواف کړي نو پیغمبر د کمی شو خو یو فاحش او فاجر انسان شو او چې دا د پیغمبرۍ دعوه وکړي نو خو غیر مسلمه شو نو که مخکې مسلمان او اوس ځان ته پیغمبر وي نو مرتد شو نو زه ډېر حیران شوم خفم ډېر زیات شوم ها زموږ په پاکستان کې لا په دې ځای کې هم دا لانجې دي موږ د یو ګن نه نه یو وزګار بل ګن ما ته دا خو د هغې نه مخکې دی نو مې بیا علما راغونډ شو او په هغې باندې کوټ ته لاړو او کوټ فیصله وکړه چې یاره د مذهب ازادي ده د مذهب نو دوی مونږ د دې خپل کار نه منع کولی خو نه شو خو محدود وي نو یو چې هغې ته دیوال والی دی نو دوی چې په دیوال کې دننه شي نو کپړې وباسي او بیا هغه خپل عمل په هغه خپله طریقه باندې کوي نو په ډېرو ځایونو کې ډېر کارونه کېږي څوک دې خبرې او څوک دې نه خبر شغار یو عمل دی چې موږ ته په پښتو کې بدل وایو بدل نو یو لا لور ورکي هغه بل لور ورکي او دا معامله په دې بوډاګانو کونډو کې ډېره پېښېږي
چې دا داسې په دې داسې عمر کې شریک حیات وفات شي که نه چې بیا هغه پکې تور او سپینه نه ګوري خو چې ښځه یي او خبرې را سره کوي تور سپینه پکې بیا نه ګوري نو په دغه وخت کې دی ورته وایي چې یاره داسې به وکړو چې یو ته وایي چې ستا هغه خور د ډېرې زمانې ناسته ده که نه نو ابه ماله راکړي په نکاح ستا زوی له به زه لور ورکړم ګوره جوړ توړ دی که او مهر به په منځ کې ساقط شي نو بس ځان ته اسانه نو زما د ښځې چې کوم مهر دی زما د دې لور په مهر کې ختم شو نو زه به تا له مهر نه در کړم او ته به ما له مال نه هلکه میلو دا تا له دا مال در کړي که دا دې ښځې له ورکړي دا دې منکوحي له ورکړي او که چېرته دا کونډ منډ نه وي که نه او نوجوانان نو د یو کورنۍ خلق راولېږي بل خاندان ته خپل لور په نکاح ورکړي خپل زوی له د هغې نه وکړي دې ته بدل مونږ وایو دې دواړو کورونو ته خو معوض راشي خو عوض په منځ کې ساقط شي او د یوه زنانه هم مهر رانشي نو د یوې زنانه دا مهر د بلې زنانه په عوض کې شو د بلې زنانه مهر د بلې زنانه په عوض کې شو نو تاسو دا خبرې پته نه لګي چې اورېدلي که نه تاسو د دې زمانې خو دې ته به بدل وي او دا به کېده او دا یو عرف او عادت جوړ شو اوس خو څونه چې دا مولان له غوندې مالدار شو که نه نو د دې خوله په منبر کولاویږي پخوا به دي الا ماشاءالله بعضې به وو خو اکثر به د دې خلقو د مزاج خلاف خبره نه شو کولی که کوله به جو د هغه غریب دقه ذریعه معاش او جو کړی ورپسې راوله زما د لړکپن خبره ده زه یو ځای ته تللی وم نو بایدوې په مانځله یو جومات ته ورغلم اوس یو هلک دی یا د 15 سال یا د 16 سال لا هغه سره یو عمر رسیده سړی نښتی دی چې هغه د کلي ملک دی ملک نو دا هلک چې ته یو 2 ټکي سبق یې په مدرسه کې ویلی په دې مسله پوهه دی چې څوک اذان وکړي نو ښه دا ده چې اقامت هغه وکړي هلته د ملکې علامت دا و چې اقامت به ملک صاحب کوي نو چې دا ملک صاحب څو پورې رسېدو نو د هلک تکبیر شروع کړو نو چې دې نیمې ته اقامت ورسو که نه چې ملک صاحب ولله دې طرفونو کې لاس ورکړي اوچتې کړي په دویم صف کې ودرو که نه او چې سلام وګرځېدو نو پلار غریبي په دا زما آنکو دی که حال دی پلار غریبي په مسله ناسو نو هغه به حافظ قرآن و دا مالک صاحب ورته وي پي جي صاحب وی دا هلک خو به مانځله نه راته اوس چې ته مدرسې ته تلي یو 2 ټکي سبق به یې ویلي ما وی چې یا به زما نه ځای اخلي یا به ستا نه اخلي خو یې پته یې وسو نه رسې زما نه ځای واغلو هغه هلک ولسې راغی وی په مسله ځان پوهېږه ها چې څوک اذان وکړي یا به اقامت کړي تا ځان له راځه به اقامت کوه ملک صاحب جوړاغی د پلار ته مخ ته وایي پي جي صاحب یې دې صحیح وي راشه که اوس د پي جي صاحب د خولې نه خبره واورئ پي جي صاحب که زه وایي چې زه وایم چې دې صحیح وایي نو امامتي مې لاړه راله او که نه بیا به بس هغه د چا خبرې حق به پټو منو دا ولې دا د دې امامانو هم دقه ذریعه معاش الحمدلله اوس
د علماو تنخواګانې شروع شو، ځان له روزګارونه شروع کړو، مواقع ورته حکومت هم ورکړې. دا تیالوجي ټیچر دی، معلم دینیات، دا عربک ټیچر دی، دا چیف خطیب دی، دا ډسټرک خطیب دی، دا تحصیل خطیب دی، دا د آرمی سره په خطابت باندې دی. د حکومت جماعتونه دي په پېښور یو ځای خاریو کې، د هغه جماعتونو خطبا دي. په کالج یونیورسټۍ کې لیکچر اینڈ پروفیسر دی د اسلامیاتو د عربۍ. څه د زمانې سره چې دا څنګه مکیری موضوعي شو، عددي موضوعي شو، علماو هم دې ته وکاته، انګریزي تعلیمونه یې وکړه. نو هغې ګویا د هغه تعلیم په بنیاد باندې په ښه عهدو باندې راغله. نو اوس دغه ملکانو صاحبانو هم لغوندې ریورس ګیرو لګوه چې یاره د دې په کې هم څه خرڅېږي، د دې سره هم حکومتونه یې وکړه، په سیاست کې راغله. اوس خبره کوي دا د شغار او دا د بدل مهر پرېښودل دا یو رواج و، دا یو عادت و، او په بعضې علاقو کې به اوس هم دا د نس په مقابله کې راغلی. ځکه چې الله وی قد علمنا ما فرضنا علیه فی ازواجهم، نو ازواج یې راوړو، او بیا چې کومه دی نو علیهم ضمیر د مذکر یې راوړو، او مراد ترې ناکحین دي. نو په حقوق العباد کې مهر هم راځي، او دا مهر حق د چا دی؟ د زنانا. لہذا که د بدل په صورت کې پلار یو هغه وچلی، یو اختیار وکړي او دا ووایي چې زما د لور مهر ستا د لور د مهر په عوض کې معاف شو، نو پلار حق نه لري. او دا رواج او دا عادت او دا عرف دا د نس په مقابله کې راغی، لہذا غیر معتبر شو. نو ما تاسو ته وی چې په حقوق العباد والمعاشرت کې با یا منسوسی او یا با غیر منسوسی. که چرته منسوسو نو عرف به معتبر نه. یو مثال بل